تاسو په الله یقین وکړئ دا د تصوف سلسلې چې دي دا یو بدعت دی، نقشبندي دی او چشتی دی او شاذلی دی حضروی دی، دا ټول بدعات دي. د دې دور نیکان عالمان هم په دې بدعاتو کې کېږي. غټ عالم شیخ القرآن مولانا محمد طاهر د پنځپیر هغه د بدعات رد کو، د شرک رد کو، خو خپل یو کتاب لیکلی دی نیل الصائرین فی طبقات المفسرین، د دې مفسرینو احوال او د دې په تفسیرونو لنډه خبره کوي. د هغه کتاب بالکل په آخر کې او د دې کتاب اردو ترجمه ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب کړی ده. هغه طاهر شیخ القرآن چې رد بدعاتو کوي هغه هم په دې ګندګیره کې غریب گیر شوی دی. آخر کې وی نه انا الاحقر محمد طاهر پنځپیری وی زه محمد طاهر ما بیا وی د دینه بعد زما تعارف داده والحنفی مذهبا وی زه حنفی ما او والنقشبندی طریقتا د طریقت په اعتبار وی زه نقشبندی ما. الان کې نقشبند دا یو گمراه سړیو او دا خلق ځان هغه ته منسوب کوي او بیا د پیرانو د مریدانو دا بدعي سلسله رالی او لیکي وای ما د خپل مشر عالم او د سیدنا او د خپل رهبر د مولانا حسین علي الوانینا په نقشبندي سلسله کې بیعت هم کړل. اغازوی وی طیب شیخ القرآن وی ما د خپل پلار نه بیا په دې نقشبندیت کې بیعت کړل او وی په دې کې طیب صاحب وی په دې زړه باندې وی یو حرکت راځي دا زړه بیا په خپل الله کې کاری او خاص طریقه چې الله بیان او متوجه به الله ته ځان له ناس خپل تعلق به الله سره جوړي. یو وخت دا داسې راځي چې کله سره سره متوجه شي نو په خپل ځای आवाज کوي الله الله الله. دا زمونږ د موحدین مزاج علماء دا حال له چې د دې شرکی او بدعي تصوف نه بچ نه دی پاتې شوی. نو د نورو خلقو بارک سوی حالان کې دا نقشبندیت سلسله د دې بارک د قرآن جواب دار چې ما انزل الله بها من سلطان، په دې د اسمان نه هیڅ دلیل نشته چې تب نقشبندی کتب چشتی کتب شاذلی کتب غزروردی دا خبر قرآن و سنت کې نشته، بلکې مسلمان به د نقشبندیت نه براءت کی، چشتیت نه به براءت کی چې دا وی په زړه باندې یو چل راځي او دا زړه الله کوي چې دا شی بدعت نشو. نو دراګه بابا د سنت نه بعد دا دعا پسې شی بدعت شو چې ستا نقشبندیت پکې جایز ده. نو د مړي د پاره لړبي الوا پکې چا بند کړه چې ستا د حسین علي الوانی صاحب رحمت الله علیه سره بیعت بدعي پکې جایز شو. د تصوف د بیعت په اسلام کې هیڅ حیثیت نشته. بیعت خدای چې نبی سره سړی کوي او کافر مسلمان کی، یا بیعت داوی چې د خلیفۃ المسلمین سره کوي په جهاد کې. دین علاوه د ډلو د تنظیمونو او د تصوف د بیعت په اسلام کې هیڅ حیثیت نشته. دا د دې حدیث د لاندې راځي چې فإن كل محدثة بدعه، په دین کې هر نوې کار چورلټ بدعت ده او دا په دین کې نوې سيزونه دي. د الله نبی نه قشبندي نو، صحابه کرام نه قشبنديان نو، تابعین نه قشبنديان نو، تبع تابعین نه قشبنديان نو. صحابه کرام چاله د تصوف بیعت نه دی ورکړي، تبع تابعین چاته د تصوف بیعت نه دی ورکړي. تبع تابعین نه کته امام ابو حنیفه چاته د تصوف بیعت نه دی ورکړي. ته چې وای چې یره ما بیعت د حسین علي الوانی نه کړی دی، یا ما بیعت د شیخ طاهر نه کړی دی، یا ما بیعت د پلانکی نه په سلسله د نقشبندیت کې کړی دی. کدا جایز وی نو مړي په سلوختیم بیا جایز ده. کدا جایز وی نو عید میلاد النبی او سنت نه بعد په جمع دعام ناجایز ده. او کچرته د سنت نه بعد دعا بدعت وی، مړي په د اسقاط دایره بدعت وی. نو قسم بالله چې دا د تصوف بیعتونه دا د نقشبندیت نسبتونه دم چورلټ بدعت ته او اسلام کې ردی هیڅ حیثیت نشته. او دا چې څوک سوچ سمجھ کړی دا چورلټ بدعتي دی، دا اهل سنت نشي کېدی.